نو او همیشه د مملکت کار هم دی چې خپل رعایا لاندې خلک د هغوی خیال وساتي، د هغوی د حقوقو خیال وساتي، د هغوی د غم او تکلیف نه ځان خبر کړي. دا زمونږ د ریاست بساندې نه چې خپل بچي خوري تباه کوي. دا تازه حالات اوس د په خیبر کې روان دي، څه حالات روان دي. دا ریاست دا د قوم دا دغسې وي لکه بچي. دا څنګه چې پلار او مور د خپلو بچو خیال ساتي، دغسې د یو ریاست ذمهداري چې د خپل بچو خیال وساتي. لیکن کله کله یو پلار وحشي شي، د خپل بچي وژني، د خپل بچي وژني لکه خونخوار ورنه جوړ شي. یقین وکړه زمونږ د ریاست په دې وخت کې هم دا حالت دی. کله کله د بچي زیاتې هم وکړي، د هغه زیاتې خپل اصول وي، د هغې طریقې ظلم کول هغې اصول کله هم نه وي. څه خلک راووتله قبایل دي، یقینا ټول عمر د هغوی حقوق پامال شوي دي، ظلم شوی دی. یو سړی چې خپل کور ته ځي او دوه ګنټې دی په لاره کې انټري ته ولاړي، نو ته خو دا پر خپل کور کې هم د انسان په حیثیت باندې نه منې. کم از کم دغه هغه علاقو ته چې ته ورشي، یقین وکړه تر انسانیت هغه خلکو ته د علاج معالجې څه قسمه سهولت نشته دی، هغه خلکو ته د روډ څه قسمه سهولت نشته دی. هغه خلک ټول عمر په تکالیفو سره په مشکلاتو سره ژوند تیر کړی دی، ټول عمر په د چیک پوسټو باندې ذلیله شوي دي، ټول عمر د هغې بچي لا پته شوي دي. د هغې بچي تر اوسه پورې هغه میندې جاړي، د بچو یې پته نه لګي. د هغوی حق دی چې د ریاست نه خپل حق وغواړي. مونږ سره دا ظلم ولې کېږي؟ ها که څه زیاتی کوي ملک ورانوي، ملک ته نقصان رسېږي. د هغې دا طریقه نه ده چې هغې ته لارې بندې کړه، په هغوی اوبه بندې کړه، په هغوی باندې د پاسه پایرنګونه وکړه، شیلنګ ورباندې وکړه. لکه پرون هم 3-4 کس هغې کې شهیدان کړي دي. بله ورځ هم څه کسه دا ظلم دی، دا بربریت دی. یقین وکړه په قومونو کې چې کله هم بغاوت خورېږي، هغه دغسې وحشتونو نه پس خورېږي. دا ظلم زمونږ ملکي حالات چې کله نه بد شوي دي. مشرف الله تعالی دې د جهنم په لاندې کنده کې وسوځوي. دا د لال مسجد کله چې ظلم وکړو، دا د جامع حبسې ظلم، درندګي، وحشت، یقین وکړه د هغه ظلم، درندګۍ، وحشت نه وروسته تر اوسه پورې پاکستان کې ښه حالت مو ونه کتو. دا اوس نورو مشکلاتو ته لارې ورولې. هر څه یوه هفته 10 ورځې ظلم، بربریت، لارې بندول، ټینټونه اوچتول. خو کېږده وکړه نه، جرګې به وکړي، فیصله به وکړي، څه خبره کوي. که کله د ملک د ورانولو کوشش کوي، خلک شته دی، مشران شته دی، وی ورته راولي دا ستاسو ملک دی، ملک مه ورانوئ. هغې کې که یو څوک بدلې د ملک جنډه د خپو د لاندې کوي، هغه د ریاست نه هغه د بغاوت طرف ته ځي، د هغې طریقه شته دی، په هغه طریقې سره رامنع کړه. لیکن دغو ته بغاوت ته نور هم لاره وارې، دغو ته نور هم په دغه ظلم او بربریت سره تحریکونه دباویږي نه، تحریکونه نور چتېږي په دې سره. نو بهرحال موږ مذمت کوو، د خپلو حکمران طبقې ته وایو، باثره طبقې دا طریقه نه ده. په دې طریقې باندې دغه ځوانان تاسو نور هم د بغاوت لارې ته بوځئ. د ریاست کار دی چې خپل بچي په سر باندې لاس راکاږي. د ریاست کار دی چې خپل رعایا د هغوی باندې چې کوم ظلم کېږي، هغوی ته کوم تکلیف دی، د دې تکلیف ته وصول کړي. اوس که چېرته به یو پلار دا نه وي کتلی چا چې هغه په خپل بچی ورته فریاد کړي او دی را بچی مرۍ نه ونیسي، نور ظلم ورباندې شروع کړي. اوسني حالات هم یقین وکړه دا ریاست دغومره درندګي شو، او دا به پته نه لګي. یو څو خلک به وي پکې چې هغه ناپوهه وي، په هغې سره ټول ملک، ټول وطن، ټول ریاست صرف خپل د پوره دنیا ته بدنامي. سیګنل یې بند کا، نیټ بند کا، دننه ظلم بربریت شروع کړه، نو ته چې دا خلک به په دې سره دبا وشي، کله هم نشي دباوېدی. یو هفته چې دا زمونږ دې خلکو د انتظامیې څه وکړه، یقین وکړه شاید چې د څیز دغومره زور به نه اخیستو، دا څومره چې د ظلم او د بربریت نه وروسته اوس زور واخیستو. بهرحال الله دې وکړي زمونږ وطن نور دغه خونریزۍ طرف ته، دغه مشکلاتو طرف ته لا نړ شي. ریاست د طرف نه چې کوم تر اوسه پورې کوتاهیانې شوي دي، په کار دا ده چې په خپلو کوتاهیانو باندې، په خپل ظلمونو باندې نظر وکړي او خپل قوم ته هغې جایز حقوق ورکړي. که د هغوی د حقوقو پامالي تر اوسه پورې شوې ده، چې کم از کم هغه بند شي. دا نه چې نور هم ظلم او درندګۍ طرف ته لاره واره کړي.